أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انتهائی قابل قدر علماء کرام ورنو طلباء عزامو د علاقی محترم مشرانو اوریدونکو، کلا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین اسلام دعوت خلق تورک او هغه د اسلام په حقیقت باندې پوهه کړو او اسلام اطراف د عالم ته عام کېدل شروع شو. د خلقو دا مجبوری او د ناکامۍ ژوند او زندگی د کامیابی په طرف باندې رااله. خلقو د اسلام محاسن خوندونه او مزې وکتلې. قرآن کریم داغه نقشه صدا سے زمون مخې تګدي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. چې ډلې ډلې خلق را روانو او د اسلام د حقیقتنا هغه خبرېدل او د اسلام د چترۍ د لاندې د سوري د لاندې هغه د دنیا او د آخرت کامیابی ولیدله. نو لوی لوی ډلې را روانې وې او اسلام ته رادننه کېدل. هم په دغه حالاتو کې د اسلام چې کوم مخالفین خلقو چې هغه د حقیقت د اسلام نه خبر نه وو، د ایمان نه خبر نه وو، هغه دا د کامیابی ژوند محسوس کړی نه وو، د دې لذتونه او خوندونه او حلاوتونه هغه ته نصیب نه وو. نو هغه د هر طرف نه اعتراضات او پیغورونه شروع کړل. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا پیغور ورکاو چې دا داسې یو سړی دی، د عبدالمطلب نوسی دی، د عبدالله زوی دی او دا خپل باندې ابتر دی، یعنی د ده د مرګ سره د ده دا دین به ختم شي او دا آواز به دباو شي او بیا به زمونږ پول بالای
او د ده دا کار او میشن او پروګرام به د منځه لاړ شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په یو جمع غفیر کې یو داسې اعلان وکړو چې د کافرانو او د هغوی د همکارو د ملګرو دا تمه ختمه کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والله ليبعثن هذا الامر والله ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. زما دې الله په ذات باندې قسمی چې الله تعالی دا دین اسلام با الله تعالی هغه ځایونو ته رسوي چې کومو ځایونو ته شپه رسیږي او کومو ځایونو ته ورځ رسیږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافرانو ته ویل لا يترك الله بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله هذا الدين. الله تعالی با یو داسې کور نه پرېږدي که هغه د سیمټو د خښتو د ګټو خاورو نه جوړي او په هغه خیمه یې هغه د څادرو نه او د خطو نه او د کپړو نه جوړی خو ادخله الله هذا الدین. الله تعالی مو ته دا دین دننه کوي. دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه. په آخر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل کچا قبول کو هغه ته الله تعالی عزت ورکی او کچا قبول نک الله تعالی هغه ذلیل کی. دا سوش ولا چې دا دین اسلام کوم خلکو په وخت کې قبول کړو الله تعالی عزتمند دنیا او آخرت ګرځولي. او وسم چې دا دین څوک ځان لا رانږدې کی د دې دین اسلام سره څوک مینه وکي او دې لپاره خپل اوقات ورکی خپل بچی ورکی خپل ټیم ورکی الله تعالی هغه خلک عزتمن کوي. تاسو مینه وکړه د دې دین سره الله تعالی دا ستاسو د مینې په سبب باندې دا دین اسلام دلته هم پاتې کړ. الحمدلله علماء کرام لګی دي دا ستاسو مخې ته چې کوم طلبه عظام را پاسېدل او دا مختلفو سبقونه ستاسو مخې کې ته ویل نو دا د دې مدرسې او د دې د استادانو کمال دی. او ما هم دلته وزرات لما او دا الله تعالی د کتاب او سچن کتابونه دا غي درس ومن کاو. الله تعالی په دې کار کې دومره برکت واچاو چې دلته الحمدلله کار چلیږي. دې کوزه کې الله تعالی اقرا معارف القرآن په نوم باندې یو مدرسه جوړ کړه او د دې ناخوا الله تعالی یو غټ مرکز دغه کابرس کالج سره داغه تعمیر او کار روان دی. دا ستاسو د دې دین او د قرآن د علماء او طلباء سره دا غمینی برکات دی. په دې کې ستاسو حصہ ده. عرض مدا کو دین اسلام ایمان قرآن چې ورونو دا زمونږ استاد د پیدې شه دی. دا زمونږ استاد د دنیا او د آخرت د کامیابی شه دی. د دین موږ له یره نه پکار د دین موږ له تیښت نه پکار او د دین موږ له جدا کېدل نه پکار. عزتمند کو منګه عزتونه غواړو د دنیا او د آخرت دعاغا الله تعالی په قران کریم کې او د قران کریم په احکاماتو کې خو دي. د دین یو طرف او یو حصہ د تعلیم دا الحمدلله مدارس لګي دي په هغه حصہ د دین کې خپ انتهائی مهنت سره کوشش سره لګن سره هغه مهنت ستاسو مخې ته دی چې هغه خپل کار تر سره کوي.
دویمه حصہ د دین او دویمه شعبه د دین هغه دین عام کول دي او دا دین نافذول دي او دې دین له چې دینو حکومت او اقتدار ورکول دي. الحمدلله زمون په ذمہ چې کومه ذمہواری ده هغه مونږه خپ احسن طریقې سره ادا کوو. داغه د پاره مونږه مکمل مهنت کوو. والله پاکه مونږ دې ته نګورو چې شپه ده، دې ته نګورو چې ورځ ده، دې ته نګورو چې خني ده ګرمي ده، دې ته نګورو چې زمونږه د دنیا تاوان دی ګټه ده. خو هغه کار الحمدلله ثم الحمدلله زمون علماء کرام هغه په احسن طریقې سره کوي. دا دویمه ذمہواری چې هغه د نور عام امت ذمہواری ده چې هغه دین اسلام له پزړه کې ځای ورکول دي ان تر حاکمولو د دین پورې. پکار دا ده چې خلک خپل احساس ذمہواری وکړي او دغه دین له چې د هغه د زده کړې خدمت په اعلی پیمانې سره کېږي نو د هغه د حاکم کولو خدمت هم وشي. ورونو منگو تاسو ته الله تعالی دین اسلام یو داسې قیمتي دین را لېږلی دی چې د دې خپلول سبب د عزت د دنیا دی او د دې نه جدا کېدل او د دې نه شو کېدل دا سبب د ذلت او د خسران دی. په دې باندې عزت ملاویږي. ورونو دا دین اسلام د مونږ بوج ونه ګڼو، دا د پسان باندې یو داسې کار ونه ګڼو چې ګنې دا مونږ ته دا احساس وشي چې مونږ ګنې دا دین پسان باندې بوج ګڼو. ورونو دا الله انتهایی کرم دی، دا الله لوی احسان دی چې مونږ الحمدلله د دې دین اسلام سره مینا د زړه نه کوو او دې دین له مونږه په زړه کې ځای ورکړی دی. دا هم د زړه د مینې نه ورکړی دی او دا دین مونږه په خپله خوښه باندې قبول کړی دی. دین لا اکراه فی الدین، الله تعالی په دین کې دا نه ده کېښودی چې دا به مونږه په زوره په چا باندې منو. قرآن کریم مونږ له اختیار راکړی فمن شاء فلیؤمن، دا زمونږه خوښه ده که مونږه دا دین په خپل اختیار باندې منو. ومن شاء فلیکفر، او که د دې دین انکار نه څوک په خپله خوښه باندې انکار کوي. دا الله مونږ له اختیار راکړی دی. دې دنیا کې پکار ده چې مونږ په خپل اختیار باندې مکمل خپل ځان دین اسلام ته حواله او مکمل ظاهرا او باطنا او قلبا او قالبا په هر لحاظ باندې مونږ د خپل ځان د دین اسلام له قرآن کریم هم دغه وایي چې ادخلوا فی السلم کافه، چې مکملې طریقې سره د دین اسلام له راشي. زمونږ ساده لوح مسلمانان ورونه وایي چې دین مې ومانه، ایمان مې راوړو، قرآن لرالم، اعمال به الله څه راکړي، تعالی به الله څه درکړي. وعد الله المؤمنین، الله تعالی د مؤمنانو نارینو او د مؤمناتو زنانو سره وعده کړې ده. الله تعالی و تعالی دار النعیم درکړي، الله تعالی و تعالی دار الخلد درکړي، الله تعالی و تعالی دار القرار درکړي، الله تعالی و تعالی د دنیا او د آخر عزتونه درکړي. دا بدل درکړي، دا څه کمه سرمایه ده. ته د ځانه خبر نه چې ستا غټه سرمایه ستا څه شی دی. ستا غټه سرمایه دا ستا دین دی، ستا ایمان دی، ستا د الله او د الله د دین سره مینه ده. ستا غټه سرمایه د دنیا جاه و جلال نه دی. ستا غټه سرمایه د دنیا عزتونه او مالونه او دولتونه او عهدې نه دي. نو پکار دا ده ورونو چې مونږه خپل ځان وپېژنو، مونږه خپل ځان وپېژنو. مونږ ځان نه دی پېژندلی. مونږ ته قرآن بیانېږي، مونږ په قرآن کې ځان ونه پېژانده. مونږ ته دین بیانېږي، مونږ په دین کې ځان ونه پېژانده. مونږ ته د اسلام خبرې بیانېږي خو مونږه د اسلام د خبرو نه ځان خبر نه. داسې کارونه کوو
مونږ داسې بېډنګه ژوند او زندګي تېرو چې زمونږ د ژوند هېڅ ډنګ نه اوس ته چاته ووایه چې یاره راځئ مونږ او تاسې مسلمانان یي او مونږ او تاسې له پکار ده چې په مونږ دې د الله تعالی د کتاب د قرآن کریم نظامي او د دې تحت دې مونږ دنیا کې ژوند تېرو دا خبره ته یو مسلمان ته وکړه طالب او ملا ته نه هغه وایي دا ته څه وایې ولې اسلام کې دا هم څه شته دی څه ناخبره دي او کم خلک چې هغه خبر دی نو هغوی داسې تعویلات پکې کوي هغوی وایي اسلام نوم چې دی هغه صرف د مانځه او داسې نوم دی او مونځ او دس خو موږ کوو قرآن کریم تلاوت هم کوو او موږ خو د قرآن سره مینه هم لرو هغه له دا جواب درکوي والله که ته چاته ووایې چې دا زموږ محنت او کړا کوشش چې دی دا د اسلام او د قرآن دپاره دی هغه وایي لکه دا وایي دې نه هم څوک کوشش کړاو کوي ځان ستړی کوي هغوی دې نه نه مني هر څه ولې هغوی مسلمان چې دی نو